د حضرت ابراهیم علیه السلام د بچی د حضرت اسماعیل علیه السلام تربیت خپل مور کړی دی. د تربیت تل شان سوچو کوم ټول عمر واقعات اورو. په دې کې اهم دو خبرې دي. یو د الله حکم داغه د پاره بیا چون چرا ختمه. د الله حکم راغی بچی دی، بچی د پلار د سره د ګرځېدو شو، د پلار د سیالې شو، پلار ته بزان اوس خخ کاری او فخر پہ کی پلار چې زما بچی زما سره لاس نیولې او روان دی څنګ په څنګ باندې. پلار په دې ډېر ځا خوشحالي چې بچی د دې جوګه شي چې د پلار سره روان شي چرته. محترمو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ته حکم کیږي چې ته خپل بچی قربانی کا. ابراهیم علیه السلام دا تپوس نه کوي الله دا بچی خو ما ته ډېر عمر پس میلاو شوی دی، دا خو دقه کې یو دی یا ماشوم دی، سبل سب یا ووایه چې قربانی کم. یو دو خان یاد کا، یو لسو خان یاد کا، سلو خان یاد کا. نه بچی د قربانی حکم دی. صرف د بچی نه رای علی چې بچی ستا سره رایه ده. اته پته و زما د بچی رایا دا به داسې رایه نه. زما بچی به څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بچی ورته وایي بابا جان زر کا وزر حکم کې تاخیر نه کی چې څه حکم ته الله کړی زری پوره کاسه نه په تاخیر باندې د نقصان ملاو نشي. ان شاء الله زب صبر کوم، ان شاء الله من الصابرین زب صبر کوونکی ما بتویني چې زه هغه بچیم چې زب صبر کوم. د ما تربیت خپل مور داسې نه دی کړی چې زه خپل پلار ته مخ ور واړم. که زما قربانی کی زه قربانی صحیح خدا الله حکم کی کمی را نشي. نن ما او تعالی شان خپل گریوان کی سوچو کو دا الله حکم د روز 15 پیری الله اکبر الله اکبر د مخ کې ویل کیږي، سلور پیری د مخ کې ویل کیږي، دو پیری درست ویل کیږي، حی علی الصلاة دو پیری اعلان کیږي. الله حکم کوي منزل راشه حی علی الفلاح، الله دو پیر اعلان کوي فلاح او کامیابی لراشه. ما او تا چرته دا ویری دي دا د الله حکم دی پورا کم. ما او تا سرخ کده کولو ته تیار نه یو، سرخ ټیټولو ته تیار نه یو. محترمو ما او تا ته سبق د دې خبره راکړی شوی که بچی په مری چاړه راکل د الله حکمي دین به دریغ نه کو. سر کټ کول خو ګوره دا ډېر لوی قربانی ده. نو عرض مې دا کو محترمو د نننۍ ورځ او د دې واقعات کې دوه غټې خبرې دي. د دې فلسفه د قربانۍ په مقاصدو کې دوه غټ مقصدونه دي محترمو. یو د الله حکم کې چون چرا نه ده پکار، په دې کې کمی کوتاهي نه دی پکار، په دې کې لوبي او خبرې نه دی پکار. بیا د الله حکم راغی بس بیا قربانې د بغاړک دی. د الله حکم راغی حکم پورا کوه په سر سترګو باندې. دویمه په دې کې اهم سبق محترم هغه دا دی چې تا د خپل بچی تربیت صحیح وکړه. نن د مشرانو تربیت نشته. مشر د دین زده نه دی، مشر د جماعت په آدابو نه دی خبر، مشر د مانځه په طریقه نه دی خبر، د کور کې مور د دین نه ده خبر چې په مانځه کې څو فرض دي. د مور او د پلار غټه ذمہواری دا ده چې بچی ته
ضروری مسائل دا لور ته او زوی ته وښیي دا د ملا ذمواري نه ده. ګورئ دا خبره یاد ساتئ، د ملا ذمواري دا نه ده چې ستا بچي ته ضروري مسایل وښیي. مانځه فرایض، د غسل فرایض، د اودس فرایض، دا ضروري خبرې کم سے کم چې 24 غنټو کې هغه ته مخې ته راځي، دا د مور پلار ذمواري ده. اخلاق ښودل، د تربیت صحیح کول، د الله پہچان ورکول چې د الله ذات ته پیدا کړی، د الله ذات دی، مرګ به د الله راولي، تا ته څه درکوي، رزق الله درکوي، تا ته به جون الله درکوي، بیماری در باندې الله راولي، صحت په الله درکوي، که ته وږې تا ته به خوراک څښاک الله درکوي. مونږ چېرته د ماشوم دا تربیت کړی دی چې کله دا خبره ذهن ته راله محترمو، بیا به زمونږ په وړو خبرو باندې جنگ جګړې نه راځي، بیا به زمونږ په وړو خبرو باندې ړه نه خفه کېږي. مونږ وایو دا پلانکي شي زما دی، زما نه دی چا پلار والي ځه، نو بیا مونږ په ورکوټې سیزم جګړه کوو، که ورکوټې چرګ ولې نه په چرګ هم یو بل وژنو. ولې؟ دا دین کمی دی محترمو، په الله قسم صرف او صرف د دین کمی دی، دا دنیای تعلیم کمی نه دی. ډیګری به وسري، پی جی ډي به کړي، LLB به کړي، ماسټر به کړي، په یو سبجیکټ کې نه په 4 او 5 سبجیکټو کې ماسټر کړي. خو محترمو داسې د جهالت کار به وکړي چې هغه به انسانیت نه د هغې تصور هم ګراني. محترم عرض مې دا کو که بچی دیندار او بیا به داسې نه وي، که بچی دیندار او بیا به داسې په وړو خبرو باندې جنگ جګړې نه وي، په وړو خبرو باندې به د انسانانو قتلونه نه وي، بیا به د مور پلار بې ادبي نه وي، بدمخي به نه وي، بد اخلاقي به نه وي. خو غټ کمی زمونږ هغه د دین دی. تاسو ولیدو که دنیا تعلیم کمی وي نو څو میاشتې مخکې سکولونه بند و، خلکو په 1100 کې 1100 نمبر یې اخیستی دي. دا د دنیایي تعلیم کمی نه دی، دا کمی دی صرف او صرف د دین کمی دی. څومره چې موږ د دین نه لرې کېږو، څومره د علماو نه لرې کېږو، څومره د احادیثو تعلیماتو نه ناخبره کېږو، دومره به زموږ نقصان کېږي، دومره به زما او ستا بچي بد اخلاقی، دومره به زما او ستا بچي بدمخی، دومره به زما او ستا زوی او لور زما او ستا لپاره د ضلالت او د شرمندګۍ سبب ګرځي. د 3 میاشتو راځي په میډیا دا نوجوانانو ته پته ده، دا بعضې خبرې د خپلو کشرانو دپاره مونږ کوو. یو ماشومه د کراچۍ نه دعا زهره نامه یې ده، دا یې کراچۍ نه راغلی د په لاهور کې واده کړی، په څه باندې؟ د موبایل په تعلق باندې PUBG گیم یې کوو، او په هغه گیم په موبایل باندې د یو هلک سره تعلق جوړ شو او راله وله. اوس پلار هم چغې وایي ماشومه ده او ماشومه ده، وړه ده او وړه ده، بلا چغې ووالئ، په عدالت کې هم چغې ووالئ. خو محترمو او لور څه وایي؟ د لور تربیت ته ګورئ. تعلیم یې دومره ورکړی و چې کمی ورته تعلیم نه و، خو دیني تربیت کمی دی. لورې په چغه باندې لګي په میډیا باندې وینه زه د 18 کالو یم، زما پلار دروغ وایي، زما مور دروغ وایي، دا زما دشمنان دي وایي. خپل مور چې 18 کاله یا 14 کاله د بچي لوی کړی دی، دا لور لوی کړی ده، دې لپاره د خپل بدن غوښې ورکړي دي، خپل ځان یې پې قربان کړی دی، هغه په نن په پلار او په مور باندې الزام لګوي، وي ما ته که خطره ده د خپل پلار نه ده او د خپل مور نه ده، وایي زما پلار او زما مور وي دا دروغجن دي. محترم عرض مې دا کو، نن
ضرورت د دې خبرې دی چې ما او تا ته د خپل بچي د تربیت دینی تربیت اهم ضرورت دی